خالد. بسم الله الرحمن الرحیم. بشرح لي صدري. پدې فصل فی اسم الاعلى. پدې کې په اسماء مشتقات کې او په صحیح کې د ټول اخرنه فصل چلن هغه اسم اعلى دا. اسم اعلى دا هر هغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې داغه په ذریعه سره فعل صادر شوی. داغه په ذریعه سره فعل صادر شوی. هغه په وجه باندې هغه په واسطه سره دا فعل واقع شوی. د فعل د واسطه د فعل د واقع کېدو اعلی د فعل چې په ذریعه سره د فعل واقع شوی دی. دا مطلب وال څوک کوي نو د سپېړ په ذریعه سره د والو کې نو وایي د سپېړ د مصرفون ویل کی یا د لفظ په ذریعه سره وکي نو وایي د مصرفون ویل کی. بیا دا چې اسم اعلی صرف او صرف د ثلاثی مجرد ناراضي د غیر ثلاثی مجرد نه اسم اعلی ناراضي. د ثلاثی مجرد نه چې اسم اعلی راځي نو داګي د لپاره اوزان دي. عام صرفیان وایي چې درې وزن دي، یو مفعل له، یو مفعله له، یو مفعال له. مفعل مفعله مفعال او بدای کې بیا با صرفیان چې نه هغه تقسیم کوي چې مفعل وزن د اسم اعلی صغرا لپاره راځي او مفعله وزن د اسم اعلی وسطا لپاره راځي او مفعال وزن د اسم اعلی کبرا لپاره راځي. خدا تحقیقی خبره ده نه، تحقیقی خبره ده چې هر یو بګی دا ورکوټه او دغه لپاره استعمالي. دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې د ثلاثی مجردنا اسم اعلی د مفعل بودن من راځي او کله کله د مفعال بودن من راځي. مفعل اتوري په سره نه ذکر کړی او مفعل نه چې نه ذکر کړی نه دی وایي چې عام طور باندې اسم اعلی د مفعول بودن من راځي، کله کله په اسم په وزن د مفعال راځي. دا دو وزنونه چې دا قیاسی دي او مفعل د وزن چې دا سماعي دي دیو جنا په کې دا ذکر کړی. څنګه به جوړي نو اقدره طریقه را د فعل مضارع معلوم سریه یفعلنا جوړ شوی دی. علامت مضارع حذف کړی دا میم لګولې په شروع کې میم لګولې نو بدای ولې لګولې دا خصوص په دا خبر وشو ولا ضروري حرف علت پکاته چې زیات کړه وي حرف علت نه زیاتېږي دلته دغه الف زیاتې د واحد متکلم سره التباس راځي، کیا زیاتې جو څه ته التباس راځي واحد مذکر غائب سره او واخو جو شروع کې راځي. نو چې کوم څه دوا مشابه ده چې امیم ده دا هغه سیوا کړه ده. بیا دا چې دلته کې په میم باندې کسره راوستل ده زګه په میم باندې کسره راوستل چې په ظرف کې په دې کې فرق راشي. نو په ظرف کې لکه میم باندې فتح او مضربونو دلته کې د مضربون ده او الته کې اسم ظرف چې ده کنه دا مفتولین او مضمونین او مکسورین دا غینه جدا جدا راتلو لکه دا یو خبره خو شوي. حاجی بل خبره ده دا خو ضروري خبره چې مفعول په وزن باندې هم کله کله اسم اعلی چې اندازي دا مفعول په وزن باندې عام صرفین وای چې دا مفعول په وزن باندې هم سره دي اسم اعلی راځي. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا مفعول په وزن باندې اسم اعلی ناراض او چې کوم ټکی د مفعول په وزن باندې راغلی دی نو هغه د اسم جامد حیثیت اختیار کړل دی. حیثیت اختیار کړل دا څنګه چې پرون سبق ته موږ ویلو کنه چې لکه دا مشرقون او منسقون او مغربون دا شنو چې دا عام صرفین و چې شاذ دي او دا کتاب ولې چې مفعول وزن چې نه يفعل نقلا دا مفعول په وزن راځي دا مفعول په وزن راځي. ایګم امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا دغه نه دي اسم ظرف ولا صيغه نه دي دغه اسم ظرف لپاره اسم مشتق کېدل پکار دي او په اسم مشتق کې د اشتقاق ولا معنی خامخا پکار ده. لکه مسجد دی مسجد نو دا بیا هر ځای سیتی ته ویل پکارو چې اشتقاقي معنی د دې عقل کبه دې کې ته مسکه دې ته مسجد ویل کېږي کډیران کې ځای ته مسجد ویل کېږي په سکول کې ځای ته مسجد ویل کېږي په جمعه کې ځای ته مسجد ویل کېږي لیکن دې ته جمعه څوک وایي
نو څنګه چې هغه د اسم جامع نه شي اختیار کړل دغه شانتي کله چې اسم اعلی د مفعولون په وزن باندې راشي لکه مسعوطون او منقولون ها نو موږ وایي چې دا اسم امام سے ګورم مطلب وي چې د اسم عادت اختیار کړل دا د لوغي تداوی لګي علی ته نه ملګي چې دا په سره سره په واقع شي بلکې د لوغي ته لګي مسعود څه ته وایي مسعود تاسو خو پکې ډېر شی به پکې نسواریا پکې نشته ها نو پکم لوغي کې چې نسوار کې خو درېږي چې نسوار داړه دغه ته مسعود ویلېږي واښوي نو موږ وایو چې دا د نسوارو د کې خودو دي ګره کنه نو دا نسوار ته په خپل کې نو دې خپل ته به مسعود وایي یو خپل ته مسعود نه ها یا دا نسوار دې دا ته پته لګي نه دې ته مسعود نه ویلېږي بلکې مسعود اوس صرف هغه ډبي ته ویلېږي کم ډبي کې چې نسوار کې خود لګي لکه پوښتنه ویلې معنی ها د غیر ثلاثي مجرد نه اسم اعلی نه راځي د غیر ثلاثي مجرد نه اسم اعلی نه راځي نو کزه مچره ته راواله مې اسم اعلی ته راواله ما قرارې غم نو بیا با تاسو کې چې مصدر با معرب باللام کې مصدر با معرب باللام کې مخکبه ما به ټکه ولګي اگر اکرم یکرمنا ما به الاکرام ما به الاجتناب ما به الاستغفار ها تثبوت ہے ما به الاستغفار دې سره بخنه وکړي باخر له غوتلو اعلی ویږي ویلي باندې ما به الاستخراج وغيرها وغيرها وسو غره تاسو دې کتاب فصل في اسم الاله لا فصل له بیان د اسم اله کې وهو اسم اله څه دی اسم اله اسم نه مشتق من يفعل اثر خبره چې مشتق شوی د فعل مضارع معلوم نه اګه فعل مضارع معلوم دی فعلو په ځل باندې او که د فعلو په ځل باندې وي او که د فعلو په ځل باندې صحیح شو نه للآله د پاره دا آله یعنی مطلب دا چې داغي په ذریعہ سره دا فاعل په مفعول باندې فعل واقع کوي چې داغي په ذریعہ سره داغه دا آلوي د دې په ذریعہ سره فاعل په مفعول باندې دا فعل واقع کوي یعنی د دې آلی په ذریعہ سره د فاعل اثر په مفعول باندې ظاهريږي خو څه ویل معنی چې دې په ذریعہ سره د فاعل اثر په چا باندې ظاهريږي وصيغته مفعول او صيغه دې مفعول دا ومن ثم قال الشاعر د دې وجه شاعر رحمت الله علیه فرمایي چې المفعول للموضع والمفعول للآله والفعلة للمره والفعلة للحاله وجه مفعول وزن چې کنه مفعول وزن دا اسم ظرف سفر راځي لکه پرون سبق شیو کنه او مفعول وزن چې دا خاصه اسم علی سفر فعل وزن چې دا مره لپاره راځي مصدر مره یعنی فعل یو پر کول تاسو په دې رئیس ویل دي جلست جلستن نه جلنا وکي جلسنا امید کې جلست جلستن او جلست جلستن جلست جلستن ذکینا سم په یو پر کې ناستو سره او جلست جلست القاری ذکینا سم د قاری ته ذکینا تو پشانته نو فاعله وزن باندې چې هغه فاعله وزن دا مره لپاره راځي مره هته ضربت ضربه ما غيو گزارو ضربت ضربتين ما دو گزارو پوښی او ضربت ضربه ما هو دا ضربت ضربه القاری القاری صاحب دو وال بشانته مو پوښی معنی نو ضربه فعله وزن دې دا حالت لپاره راځي او فاعله وزن د مره لپاره راځي هغه پوښی نو المفعل للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة بیا و چې دا خو دا فعل مضارع معلومه دارو کړی دا نو دا میم خبره کو بګونه کړو دی چې په مخه میم یو بار بار ویلو من لګ سره پدې کړی نو چې لکه دا میم خبره کو نه کړو خو سید دا خبره په کوکړه چې میم مکسور ول دی نو دا زما کو پته لګی چې میموري بشور راغلی نو کسرت المیم او اسم علی بجای کې د میم چې دا مکسور کړل شوی للفرق بينه وبين الموضع دغه چې د دې او د اسم ظرف مس کې سره شي ويجيء على وزن مفعال او راځي دا په وزن د سمانه د مفعال باندې لکه په دې کې سټه کې غونډې پرې خو دي کنه ها دې ټول کې دامونه کې دا څنګه خلا ها او راځي دا په وزن د سمانه د مفعال باندې لکه مقراض څه ته وایي سره د قینچې ته ویلې سره د رسمین ته څه بدلې راکټ کولې
کټ کولو آله او مفتاح چابې ته ویلېږي سره ویلېږي چابې دا د کولاوي دو آله د کولاوهلو آله ويجيب مضموم العين والميم او کله کله د راځي کنه د مفعول بودل معنی د مفعول بودل معنی چې میم پکې هم مضمومي او عین کلمه پکې هم سوي لکه المسعود مسعود واضح هي ظرف يجعل فيه صعود وهو دوام ينسب في الانف خلق په دې پوزه کې لګي ودا ته پدې چې په پوزه کې خلق نه لګي دا خلق خوريمو دا زمانه کې بچانه کوړه الله پښتانه نو ها خوري وګنه باندې د هم کې خوري راشي نو لاس خاشه اجلې سي لګي کې غورداري کې کنه او هغه د مم ډېر مولای چې د خدای په کوبه کې کومړي هغه وی راغله وې دا کوم رس خاشه ده وې چې تا و دغه د خلینو دار حواله کنه بیا غدار کوي دا خلاص وته دی الګ پجامو پوری مګر اصله چې کوم نشوي دي یا وې چې الګ د جامې دی راځه کوي چې وې کنه وې ها د جامې دی راځه کوي چې تا د 10 ښه کړی دی نو دا په خپل ګول کې خو دا خپل کې دې ښکار نه کوي او چې پجامو پوری د لګي او نو په لاسونو ګور دي چې ښکار ته کوي وې مې باندې ښکاشه بل لا چې لګا مدارس او طلبه او علماء لپاره غوډه نه کار کوي دغه چې په دې خپل باندې موږ د الله پاک ذکر کوو په دې خپل باندې موږ د الله پاک تلاوت کوو قران کوو بیا هم د ښکاشه دي نن دا موږ کوو موږ سره کلاس کې طالبین موږ هغه او دغه د نسوارو د عمل به کوو نو دا کوم مشران استادان چې نو په دې کلاس کې لکه څنګه وایي چې مطلب جو وړاړ څنګه چې هغه د دې فکر نه پوره باندې نو هغه خپل د مشرانو استاد کلاس وو نه هغه بلکه خپل نسوار ویدانو جوړ کړ هغه به خو د پړتل به نو زه اوس وایي نو خدای په اوس محروم کړل د دې مرز په لګیدل چې نو خو نه ملګری دا ډېر ناکاره کار دی یو خدای چې لکه یو ګندګی دا او بل دا چې لکه زموږ د مدرسو الله لپاره د سکول لپاره د سکول الله لپاره دا څه لپاره نه دی په کار لکه راس خاصه خو او د مدرسو الله لپاره خالص د حرام دی حرام دغه چې تاسو په دې جواب دا جواب باندې په دې خپل باندې د الله پاک ذکر کوي د الله پاک تلاوت به کوي قران مجید په او بیا د استاد مګه ته تناسور کوي زه او چې ما خو ته څوک دې نه یو حالت من دغه او بیا مو لوړ نه ورته او ویلي ویم دي او په تلاوت کې دا څنګه دي څه بیا چې کوم کله ما په دې نظر باندې ولو دې من په خپل نه نور دا څه مو مونږ دې جوړ کړی نو بیا هغه دا بیا چې وای سکول کې مې یو حالت رانه ولو په نسوارو باندې کنه نو هغه وی ما په خپل کې نسوار نشته چې زره دی هغه په اسلام مې ورته وګورم هغه تیر کړو بیا په الټه لګېدل ها نو بیا ما غوړه د باغ ته کوم نو بیا هغه د دې نه ریدو چې اوس دې په مړکې کې څه لاسره کې انا سواري تیر کړ کنه نو د سیمه کوي ها لکه پوښ به باندې ها نو سوار خش نه لري خاص څه دا دومره ښکاله ته بین دراکا خپل باندې برینه سواریانو باندې خلګي باندې ماته نو سواری وی دا مې د دې کې شي لې شتا ما دې څه خبره ودا چې ما سړی کې خو دي کنه زه د کټ نه شم پاسې ده دا کټ نه باندې دوی ته باندې سوار د څه لکه سترګې بلا غړولې نه لاس پته ستکې په دې ښه خپل باندې لکه دا راولي دې خپل کې دا خپل لکه مې پاګه خپل بیا او بیا باز به ماته یو پکې وی طالب لکوي لوی بول بتاله نه د سیمه چې دا مسوار دی نه کې دا کېږي نه سیده په مخه باندې پوښ شته به څنګه کپان په کې ها تاسو کوم مسوارین ها دا وړل شي هر څه دا مخبره پیږي ها مګو وای دا څنګه ها اوس به تاسو قرار شي ورسو به بیا نه شي قرار دی لکه بیا دې څنګه غبان په کې بعض په کوله کوئی سیګریټ بګریټ کوي وي هغه نه خدای نسوار کو بیا به نسوار مې په نسوار چې ګرات له چرس په وسته اوس په کې آیس وروتي دی دا وروتي دی غټ نشه هم باندې موجود دی دا وځي چې کوم مولې څه دی هغه نشي مولې څه نه نشي دی سیګریټي مولې څه او دا بعض په چرچا مولې څه ها نسواریان په ګډیر دي یو دغه وی دا کوم کس وي نسوار نه کوي هغه اثر وي د کدو دی سره سره وي د خري وي خرس دې چې پای کې نشني ها څنګه کم مولان چې د نسوار کوي اول بیا ځان دې ګوري
چېر په دې باندې او داس نمازي کې په دې باندې په دې دا حرام نه دی او دا مکروه دی نو مکروه کار به تکې سو حرام باندې کې مکروه بکې ته کوم مدرسې ته نه شي ته عالم ته مولکه متشابهات نه هم ځان ساتي ته ولې مکروه ده ویګه به باندې او کداغه کې پدې ورته ګوري چې را اسراف خدای کنه اسراف دی نو اسراف دی کنه اسراف څه ته ویل کېږي په کوم ځای کې روپۍ نه لګول غواړي اسراف نه بل تبذیر دی په کوم ځای کې 1 روپۍ لګي 30 روپۍ لګي اسراف دی په کوم ځای کې روپۍ لګول نه په کار ته پکې لګي دا اوس ما په خپل په دې څه کې په شوې دا غل سره سم دا ویل بوله دی په دې روپۍ باندې یو بوله ها بل ما ته یو دکاندار موږ ذکر لګل عامه ته دغه وکړو مېره به تاسو به دا سیګریټ دې باندې راځي چې بیم وي هم په کې یو سړاو اوبه دا پرس سیګریټ کنه پرس سیګریټ د روپۍ بدري کېدل په دې 40 روپۍ باندې سیګریټ دا یو سیګریټ په 50 روپۍ باندې یو سیګریټ ته دا کړی څه غریبي نشته لکه هغه ورته کته ګرانتي کنه هغه غریبي نشته په 50 روپۍ کړی یو سیګریټ کوي نو 50 روپۍ باندې دا نه سوار نه کوئی 50 کې وصول یې راکا ها شلو به خالي نو دا شلو به ته د خدای ته رضا لپاره ته غریب ته ورکو نو کار به دي ها هغه پوښتنه تاسو به معنی نو دا وایي چې لکه دا مسعود او د منقبل په وزن باندې هم لکه دا دغه راځي اسم الله راځي امام سی بویر رحمت الله علیه چې نه په دې وزن باندې اسم الله نه راځي دا اسم الله نه بلکې دا اسم جامد دی هر سب تقلوغ تلقا دا نسوارو دا لوغ چې دی یا دغه د غلم وربشو کې غدولوغ د منخل وي نو دغه لوغ تصرف لگا منخل وي دا زینوم ګرځیدل نو بهر دې کې نسوار پاتې نه لري ته مسعود نه وایي قال سی بوي او دی و چې لکه با د دوايي د په پوزه کې چولېږي چې چا پوزه باندې دغه نسوار د دې ورول چې په دې باندې هذان من اعداد الاسماء واذا ترين دا عدد اسماء دي مطلب دا کنه چې دا اسماء او اشمار لشي عداد الاسماء چې دا اسماء او اشمار لشي د اسم جامع دې چې اختیار کړل د اسم جامع دې چې اختیار کړل ها يعني المسقط اسم لهذه الوعاء دا مسقط دا نوم دې د قلوخي وليس بالاله او دا اله وكذلك اخواته او دا اخوات لکه مدق او مدهن چې دا غلو کې ویلېږي کم دې چې تیل پراته کنه تیل او د تیل لوخ نه کم دې چې تیل په کم لوخ کې پراته نه ته مدهن وای نو یې پکار ک بدی کې اشتقاق ولا معنی وي نو بیا پکار چې هر لوخ چې پای کې تیل پراته یا په تیل کې تیل پراته دې مدهن ویلې نه ته مدهن نه ویلېږي لکه اوس میزربون ده کنه میزربون نو میزربون کته په سپېړ سره وای جو دې سپېړ د میزربون ویلېږي کته په لخت سره وای جو لخت ته میزربون ویلېږي کته په پین سره وای جو دې پین ته میزربون ویلېږي کته په هر سره وای د خدای اشتقاق ولا معنی یعنی کم ضرب ولا معنی دا بدینه لريږي او د دې خدای معنی لري شي پوه شو مې باندې بس